د علما توهین خالد جاهل او احمق کوي. کم سړی چې جاهل وي او احمق وي بې عقل وي هغه د علما توهین کوي. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي که یو چا د یو عالم ته تکلیف ورسوي، که چا یو عالم ته تکلیف ورسوي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسوي، او که چا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسوي هغه الله جل جلاله ته تکلیف ورسوي. صحیح بخاری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تعلیم جوړ سا یا طالب علم جوړ سا یا د علم د اوریدو والا جوړ سا یا لغو سره محبت والا جوړ سا، خدا پنځم قسم ما جوړېږه کني هلاک بسې. پنځم قسم دادا چې ته د علم او د علماء سره بغض کوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عالم په مځکه د الله حجت ته، که چا د عالم عیب جوی وکړي هغه هلاک سو. نجیم مصری رحمت الله علیه فرمایي الاستهزاء بالعلم والعلماء کفر، علم او د علماء توهین کول کفر ده. الاشباح والنظائر صفحه نمبر 160.